سورة دخان آیت نمبر 37 پنځلسم رکوع پنځشتم استپاره صفحه نمبر 50 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم سورة دخان آیت نمبر 37 پنځلسم رکوع پنځشتم سپاره صفحه نمبر 50 پدې آیت کریمه کې او وروسته آیاتونو کې او بیا اخره کې پدې 37 نمبر آیات کې د توبه ذکر دی اور دین پس چې کم دی بیا د کافرانو د پاره چې کم دی د آخرت زجر دی چې کافرانو ته په آخرت کې عذاب څنګه ملاويږي او کټېمو نبیا پکې اخره کې چې کم دی د متقینانو پرهیزګارانو د هغې ذکر دی پکې چې الله به جنت ته لیږي او اخره کې چې کم دی د قران مجید ذکر دی پکې دا توبه دا چې کم دی نبی رسول الله والسلام فرمای چې د دې په باره کې ماته علم نشته دی چې آیا دا پیغمبر تیر شوی دی او که پیغمبر نه دی علماء دومره لیکلي دي چې د یمن علاقې گورنر ته چې کم دی توبه ویل کېدل و بادشاہ ته چې کم دی توبه به ویل کېدل لکه څنګه د مسلمانانو په ملک په وطن کې بادشاہ ته څه ویل کېږي خلیفہ نو داسې به چې کم دی د یمن چې کم بادشاہ به و نو هغه ته چې کم دی توبه ویل کېدل دا هغه یو لقب و او بعض علماء دا لیکلي دي چې دا توبه چې کم دی یو سړی تیر شوی دی مسلمان او دا هغه خپل نوم دی اسعد ابن ملیک او د چې کم دی د عجیب کار د دی چې د نبی له صلوات و سلام نه سو کال پهله دی تیر شوی دی او د نبی له صلوات و سلام باندې ایمان نه سو کال پهله راوړی دی او بیا چې کم دی د یو خسته خط لیکلی دی نو چې کله ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ته کله چې دا خط رسیدلو نو هغه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بیا ایمان راوړی دی چیرې نه سو کال پهله یو سړی تیر شوی دی او هغه چې کوم دی د حضور علیه السلام د رسالت څخه کړی دی اقرار یې کړی دی او دا ټول خبره هغه نه سو کال پهله کړی دی نو مونږ ته خو نبی صلی الله علیه وسلم مخامخ ناشته حاضر دی نو هغه ټیم کې چې کوم دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې دا خپل نوم دی خالد ابن زید نو د چې کوم دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان نوړي دی نو سبب دا خط وګوره دی خط د وجه چې کوم دی سره وړي دی ایمان راوړي دا خط چې کوم دی په تفسیر کې ذکر شوی دی انتهایی خپل الفاظ دي د عبرت د پاره او د خوند د پاره مونږ وایو د چې کوم دی خط لیکلی دی او دی خط ته بر عنوان ور کړی دی وی الی محمد ابن عبد الله وی دا خط ذلی کما چاته محمد ته چې دا چا زوی دی د عبد الله نبی او بیا دا محمد څه شي دی دا ګورې نبی دی د دې خط ته بر داسې عنوان ور کړی دی بیا اعلان دی چې کوم دی مضمون لیکلی دی تاسو کتلی دي چې کله یو طالب علم مضمون لیکي ایسے لیکي نو بر وته چې کوم دی عنوان ورکی بیا لاندې مضمون لیکي نو د چې کوم دی بر اول دا ور کړی دی چې الی محمد ابن عبد الله نبی او بیا مضمون لیکلی دی وی اما بعد وی فإني آمنت بك وی د دې خبره نه پس زه د دې خبره اقرار کوم چې فإني آمنت بك ما په نبی صلی الله علیه وسلم باندې پتا باندې ایمان راوړی دی نمبر 1 او به لیکلی دی وبکتابک الذی ينزل الیک او په هغه کتاب باندې زما ایمان دی چې پتا باندې نازلېږي ګوره نو دوی مې چې کوم دی د کتاب اقرار کړی د قران مجید
او درې مې لیکلي دي په دې خط کې وانا على دينك وملتك چې ګورې زه بستا په دین باندې ما نبی له صلوات و سلام ته وی چې زه بستا په دین باندې او ستا په ملت باندې به ما وآمنت بربك او څلورم خبره دا ده چې په تامیم ایمان دی په دې قران او مجید باندې ایمان دی او درېم دا چې ستا پر رب باندې مې څه شي دی ایمان دی نو د باقاعده چې کوم دی د خپل قوم ته چې کوم دی د الله تعالی د توحید درس ورکړو خو قوم چې کوم دی خبره اون منله نو الله تعالی ټول قوم د هلاک کړي دی سوای د توبنه چې د خپل نوم دی اسعد ابن قریب دی وکي الله پاک بچ کړي دی نو دلته چې کوم دی دا خبره باقاعده کړي د په تحریر کې چې وا امنت بربک ما ایمان راوړی دی د نبی له صلوات و سلام ستا پر رب باندې او بي لیکلي دی وا امنت بكل ما جاء بربک چې پتا باندې سبب نازلېږي نبی له صلوات و سلام ته لیکلي چې وا امنت بكل ما جاء بربک ستا د رب نه چې پتا باندې سم نازلېږي پاګه ټول باندې زما ایمان دی مطلب دا چې احکام شریعت ټول باندې راغه ایمان تیر شوی دی او به لیکلی دي اخره کې چې ثم ختم الكتاب پدې مضمون باندې د خپل مهر لګولې دي دستخط به پکړو یا په مهر لګولې ونقش عليه لله امر من قبل ومن بعد او وی په لهم معاملې د الله تعالی په قبضه کې ده او د دین پس هم معاملې د چا په قدرت کې ده په قبضه کې ده د الله تعالی نو چې کله ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ته دا خط راغللو چې د نبی له صلوات و سلام د پیدایش نه 900 کال پهله د دلی کلیو یاغه وی چې موږ ته نبی له سلام مخامخ دی داغه په مجلسونو کې مونږ کینو مونږ چې کم دی په دمانه سره وړي دی ایمان راوړي دی نو دلته چې کم دی الله تعالی د قوم توبه ذکر کړی دی د قوم توبه د اضافت دی ویږي خو توبه چې کم دی بدا یو صالح سړی تیر شوی دی او مسلمان تیر شوی دی خپل قام ته د توحید باقاعده درس کړی دی قام خبره نه ده منلې نو الله تعالی د هغه په مقابله کې قام یې هلاک کړی دی او توبه چې کم دی بچ کړی دی نو دلته الله تعالی یو سوال کوي چې آی د مکی مکرمه د مشرکان خلک د کو توبه خسړې دي توبه زکه خسړې دي پر رب باندې ایمان راوړي نو دلته چې کم دی دا ذکر دي اهم خیرون ایدا کافران غره دي ام قوم تبع یا قوم تبع والذین من قبلهم هغه خلک چې د دین روان دي اهلکناهم حقیمون هلاکل دا کافران مونږ هلاکل انهم كانوا مجرمين بشک دوی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض وندي پیدا کړی مونږه د اسمان او د ازمکه اسمانونو او ازمکه وما بينهما او سچ د دې دوانو په مینس کې دي لاعبین لوبکمون کې دینه چې کوم دی د الله تعالی قدرت معلومیږي الله وی چې د ازمکه اسمان مینس کې مخلوقات اسماني دي پیدا کړی دا ما چې کوم دی د حضرت انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دي او انسان چې کوم دی ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړی نو لہذا انسانم قیمتي او کم مخلوقات چې پیدا شوی دي کدا په اسمان کې دي کدا په ځمکه کې دي او کدا په مینس کې دي دا ټول چې کوم دی قیمتي دي ګورئ دا اصلو به خبرې نه دي دا مونږ د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی وما خلقناهما او مونږ نه دي پیدا کړی دا دوانه اسمان او ځمکه الا بالحق مگر حکمت دلاندې ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اکثر خلق نه پوهیږي ان يوم الفصل دا د قیامت نوم دی فصل ویل کیږي جدای ته نو د قیامت ورځ به هم کافر او مسلمان به جدا بشي په حساب کتاب کې او دا شان د جنت دوزخ په دې کې به جدا شي الله فرمای چې ان یوم الفصل بشک ورځ د فیصله میقاتهم د دې د وعده د اجمعین د ټولو یوم لا یغنی قیامت څنګه ورځ د نمبر 1 یوم لا یغنی پکم ورځ به کار ناراضی مولن صدوس ام مولن دبل دوست بارا شیئا حسهم ولا هم ينصرون او نه بدوی ته امداد ملاویږي نه پیلنې دا چې قیامت 10 ورځ دا
چې ملګری رشتہ داری دا په کار ناراضي سفارش باندې کیږي او بیا دې کې چې کوم دي استثنائیات دي بعض خلک ته چې کوم دي مستثنا به وي د شهیدان به کوم دي سفارش کوي صادقین خلق به کوم دي سفارش وکي انبیاء کرام به کوم دي د خپل امت د خلکو د پاره سفارش کوي او نن ماسپخین مونږ چې کوم دي حدیث ویلو کتا سلیات شي هغه سړی نبی علیہ السلام فرمایي دا ډېر قیمتي حدیث ته یاد بساتو نبی علیہ السلام فرمایي کم یو بندا د اذان جواب ورکلو نمبر 1 څه شی د اذان یې څور کلو جواب یې ورکلو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده د اذان جواب یې ورکو د اذان نه پسې چې کوم دی درود شریف ویلو نو د دې درود شریف فضیلت دا ده چې الله تعالی په دنیا کې په دغه بنده باندې لس رحمتونه نازلې دې په دنیا کې ثواب ده او بیا نبی علیہ السلام فرمایي یو بنده د درود شریف نه پس دا دعا ویلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا کوم خلکو دا دعا په عربی کې نیوی یاده د دې آسان ترجمه دا الله وسیله دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکا اوس یو سړی دا په عربی کې دا نشي یادولې دا په دې څنګه په پښتو کې الله دا وسیله دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکا نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا وسیله چې کوم دی دا په جنت کې یو خاص ځای دی او د دې وسیلې حقدار به صرف زېما دا به هیڅ تم نه ملاويږي د دې وسیلې حقدار زېما دوی چې کوم یو بنده د اذان جواب ورکو درود شریف ویلو او بیا زما د پر د درېمه دعا وکړه دوی آخرت کې بدري فائدہ دا وی چې د بنده سفارش په ما لازم شو ګور نبی له سلام په ځان لازم کړی دی دا هغه یو سړی دی چې دا اذان څور کوي جواب ور کوي بیا مونږ دې کې ویل چې ډیر خلک داسې دي اذان شروع شي موبایل نه بندي اذان شروع شي خپل کار نه بندي اذان شروع شي کوم دی غیبت دروغ چغلیان نه بندي اذان چې کوم دی اسې بس خوشي لہذا په اذان په دوران کې اذان لټه مرکول پکار دي نبی علیہ السلام څه فرمایي چې په ما باندې د څه شو سفارش لازم شو په دې عمل کوو ان شاء الله کنه په دې باندې خپل عمل پکار دي کور کې زنانو ته ویل پکار دي نو الله فرمایي چې الا من رحم الله مگر پچا چې رحم وکړو الله تعالی انه هو العزیز الرحیم بشک الله رب العزت غالب مهربان دی واخر دعوانا الحمد لله